السلام علیکم ګرانو کتونکو زه متفیم ګرانو کتونکو دې ټایم کې چې تاسو سره خبرې کومه د مشرق وسطی چې کوم خلیجي ممالک دي هغې په هوا کې هوایي حدودو کې د میزایلونو او د راکټو د میزایلو باران دی او هر طرف ته چې مونږ ګورو نو میزایلې روانې دي د ایران طرف نه چې په اسرائیل باندې کومه حمله شروع شوې وه هغه لا تر اوسه پورې جاري ده. ایران پاسداران انقلاب د اسرائیلي چې کوم نیتنیاهو دی د هغه د مرګ دعوې کوي په سوشل میډیا باندې د دې حوالې سره تصدیق نه شوی خو دا خبره شوې ده چې د هغه کوم کمپاوند دی نو هغې باندې باقاعده حمله شوې ده او بیلسټیک میزایلې هغه پرې غورځېدلي او درنې میزایلې چې کوم وایي هغه غورځېدلي دي. بل طرف ته د امریکې چې کوم جهازونه دي F-15 نو دا هم ګڼ تعداد کې غورځېدلي دي. امریکې د 3 جهازونو تصدیق کړی دی چې دا په کویت فضایي حدودو کې غورځېدلي خو ښکاري داسې چې تعداد د دې نه زیات دی. دې ټایم کې چې موږ ګورو هغې چې کومه بټنه والې ده د میزایلو د ایران پاسداران انقلاب د هغې د طرف نه چې کومه بټنه والې شوې ده نو هغه تسلسل سره میزایلې روانې دي او دویمه بټن له د بندېدو نه ده والې. په نړۍ کې چې کوم فضایي حدود دي هغه متاثره شوي دي او د پاکستان نه هم د مشرق وسطی دپاره چې کوم فلایټونه هغه کینسل شوي دي ګڼ تعداد کې په سوونو فلایټونه هغه کینسل دي او عمرې پروازونه روان دي خو هغه په لانګ روټ باندې دي او غټو جهازونو باندې دي. مونږ چې کوم حالات ګورو دلته پاکستان کې مختلفو ښارونو کې نن هم مظاهرې شوي دي. 1 درجن نه زیات کسان هغه شهیدان شوي دي. د شهیدانو جنازه په کراچۍ کې چې کوم جنازه ادا شوې ده نو هغه ګڼ تعداد کې خلک جنازې له هم راغلي دي. اسلام آباد کې دلته احتجاج کې ریډ زون کې چې کوم معامله شوې ده او جلاو ګیراو شوی دی هم د ټولې دنیا مخې ته دی. د امریکې سفارتخانې په مختلفو ملکونو کې هم سوځېدلي دي او پاکستان کې خو ټولو خلکو کتل چې دلته کې ډېر سخت احتجاج هغه روان دی. د ټولې دنیا نه سخت ترین احتجاج دې ټایم کې روان دی. د امریکې ایران اسرائیل جنگ دا د ټولې دنیا دپاره دې ټایم کې موږ ګورو یو عالمي جنگ منظرنامه پیش کوي او د روس طرف نه چې کوم اثر را روان دی د هغې تاثر رد عمل را روان دی نو هغه هم سختترین تاثر هغې ورکو او د هغې وینا دا وه چې ایران یوازې نه دی د ایران طرف نه چې کوم د روس صدر موقفو نو انډایرکټ مونږ کتی شو چې دا د ایران حمایت دی. د نړۍ نور ملکونه په دې کوششونو کې هم لګیا دي چې دې حوالې سره مذاکرات وکړي او دا جنګ په هر صورت کې بند کړي. د مبصرینو دا وینا وه 13 ورځ چې مونږ کوم کتل چې که دا 48 ګنټونه دا جنګ اوږدېږي نو دا به د ایران فتح بللی کېږي ځکه چې ایران دا مونږ کتلي مسلسل یو جنګ دی کړی دی او دی په اوږد جنګ کې ماهر دي. د سعودي چې کوم باچا دی هغه ایران سره رابطه کړې ده او دا یقین دهاني ورکړې ده چې زمونږ ځمکه به نوره د ایران خلاف نه استعمالیږي. د دوبۍ امارات قطر چې دا کم خارجي ممالک دي نو هغې کې هر طرف ته د ایراني میزایلو باران شوی دی او د هغې نه پس چې کوم د ژوند معمولات دي هغه مکمل طور باندې معطل دي. ایرپورټونه وسوځېدلی شول او ایرپورټونه تباه شو. چې کوم د امریکې بیسونه هغه تباه شوي دي الوتي دي او د امریکې دپاره ناکامه شوي دي ناکاره شوي دي. بل طرف ته موږ ګورو چې د خلیجي ممالکو نه کوم امریکي بیسونو نه د امریکې جهازونه نو هغه په تیښته باندې تللي. دا فوټیج به هم تاسو ته ښکاري چې عالمي میډیا د دې فوټیج او ویډیوز وچلول چې دغه ملکونو د امریکې جهازونه هغه ووتل بیسونه یې خپل پرېښول. نو تر اوسه پورې چې کومه منظرنامه ده هغه جذباتي هم ده او خطرناکه هم ده. د نړۍ ټول ملکونه خاص کر د خلیجي ممالک دې ټایم کې د اور چې کوم سروټ کې بلیدو هغه لمبه شوی دی او په لمبه کې دی. د اور چې کوم باران دی هغه پې کېږي د میزایلونو باران دی هغه پې کېږي او معلومه نه ده چې کوم په دې باندې ډېر زیات رد عمل را روان چې ایران کوم پبلیک مقامات هوټلې شاپینګ مالونه دولي د هغې باندې د ایراني صدر موقف هغه داسې راغو چې چونکې مونږ بلډینګونه هوټلې د دې وجې نه نښه کوو چې بیسونو نه کوم امریکاني فوجیانو لا یهودي فوجیانو نو هغه د نړۍ په دغه بلډینګونو کې هغې پناه اخیستي د بیسونه یې پرېښي دي. نو مختلف قسمه رد عمل دی او مختلف قسمه جذبات دي د خلکو را روان دي. دا ګورم مونږ په دې حالاتو کې زمونږ په دې وطن کې نن هم بعضې خلک د شیعه او سني هغه باسې شروع کړی دی او د علماو طرف نه په دې باندې پلو خبره را روانه ده چې کوم فی خلق دي نو هغې د ایران مکمل حمایت کوي. اوس د موجوده جنگ د دې دومره غټو قربانو ډېر اوږد جدوجهد نه پس زما خپله یو نظریه ده چې د شیعه سني هغه کومه ناره وه او د شیعه سني هغه کوم فساداتو او د دې بیانیې دفنولو دپاره ایران ډېره غټه قرباني ورکړې ده او هغه قربانۍ په صورت کې نن په ټوله دنیا باندې واضحه شوه چې دا ناره
او دا قسم بیانیه دا به چېرته نه جوړېده راتله به او پلان کېده به دغه وجه ده چې نن ټوله دنیا مسلمانان هغه یو اواز باندې د امت په شا ولاړ دي او علماء کرام نن اعلان کوي چې کوم خلک دا وایي چې دا شیعهګان دي او دا سنیان دي نو هغه دې بیا نتنیاهو سره ودرېږي ځکه چې هغه غټ سني دی که دا پیمانه وي د مسلمانۍ نو الله دې ورته هدایت وکړي په هر حال یو جذباتي ماحول دی په ټوله دنیا کې د ایران په شا مسلمانان ټول کلک ولاړ دي او دې ټایم کې ایران هغه سختۍ سره خپل مقاومت جاري ساتلی دی او نوې ټیم نوې تازه دم دستي هغه په مختلفو سیټونو باندې هغه کېنول کوم مسلسل تسلسل سره چې کوم د ایران د امریکې د طرف نه کومه مطالبه کېږي نو هغه یو دا ده چې ایراني خلکو ته وایي چې تاسو د حکومت ختم کړئ دې ټایم کې خو هغه بیانیه هم لاړه امریکې عملاً دې ټایم کې هغوی ته ډېر سخت مشکلاتو سره مخامخ دي په دغه نړۍ کې د هغې وجوهات یو وجه دا ده چې ډېرو لرو ملکونو نه راغلي دي او په یو ملک حمله کړې ده دلته ورسره نږدې چې کوم بیسونه او کوم ملکونه نو هغوی خپله په اور کې وسوځېدل او د دې نه پس نه ښکاري ماته چې دا ملکونه به دی له د خپل ځمکې د خپلو ملکونو او ایرپورټونو اجازت ورکړي ځکه چې کوم بیسونه مخکې نه موجود نو هغه خو یې ټول ختم کړل کډې ورته په غاړه کې او هغوی خپل جهازونه هم د نړۍ نه وویستل نو دغه قسمه صورتحالو دلته کې زمونږ چې کوم ملک نه عمرې له خلک روان دي هغوی سره ډېر غم دی فکر دی او د عمرې فلایټونه خو کینسل شوي نه دي خو که دا جنګ اوږدېږي سعودي عرب طرف نه په دې باندې ډېرې غټې خبرې روانې دي ایران حکومت سره او یقین دهاني ورکړه چې زمونږ ځمکه زمونږ وسایل دا به د ایران لا د یو مسلمان ملک خلاف نه استعمالېږي د دې یقین دهانۍ نه پس دا تصدیق دا اطمینان کېدی شي چې د عمرې چې کوم مسایل دي د عمرې چې کوم سفر دی دا به نه متاثره کېږي او د سعودي عرب طرف ته چې کوم فلایټونه د نورو ملکونو نه را روان دي نو هغه به هم نه ودرېږي مبصرینو دا وینا وکړه دا جنګ اوږدېږي او دې کې سعودي عرب ډایرکټ پکې دي او د سعودي عرب طرف نه مکمل بمباري لا جهازونه لا د هغوی بیسونه د ایران خلاف استعمالېږي نو ایران به بیا ډایرکټ اټیک کوي او دغه صورت کې به چې کوم د عمرې زایرین دي هغوی کم ځای کې وي نو هغه به بیا مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی فلایټونه ابا د التوا ښکار کېږي کینسل کېږي به نو دغه خبره یو اطمینان بخش وه چې د سعودي عرب سره کوم د عمرې سفرونه دي د سعودي عرب چې کوم فلایټونه دي د انډیا پاکستان او د نړۍ د خلیجي ممالکو نه علاوه نورو ملکونو دپاره نو جاري دي به هر حال جنګ دی او جنګ کې غیر اطمیناني صورتحال دی دې ټایم کې ما چې څنګه ووي د دوبۍ چې کوم ایرپورټونه هغه تباه شو د کویت ایرپورټ یې تباه کړو ایربیسونه تباه شو د ټولو نه غټه خبره دا ده چې بیړۍ کومې وې د امریکې هغه هم تباه کړي دي نو مونږ چې کوم ګورو د امریکې طرف نه چې کوم دعوی کېږي چونکې میډیا د هغوی په لاس کې ده او هر قسمه د خپل ځان دپاره استعمالوي او خپلې پروپیګنډې دپاره استعمالوي به هر حال چې کوم آزاد ذرایع دي او کوم غټې چینلې دي انټرنیشنل چې کوم خپل حیثیت نه غورځوي خپله بیانیه او خپل هغه مورال او خپل چې کوم د هغوی حیثیت دی هغه برقرار ساتي نو هغوی کلو په دې باندې خبره کوي د نیتنیاهو حوالې سره افواګانې هم دي دعوی هم دي او دعوه دا ده د پاسداران انقلاب طرف نه مسلسل دا دعوه کېږي چې د هغه کمپاوند هغه په نښه شوی دی او په هغې باندې او د اسرائیل ګڼ شمېر چې کوم مشران دي نو هغه وژلی شوي دي په هر حال د دې دعوې د امریکې طرف نه لا د اسرائیلو د طرف نه تر اوسه پورې تصدیق نه دی شوی تصدیق نه دی شوی تردید هم نه دی شوی نو دغه تردید او تصدیق نه کېدو د وجې نه زیات تر خلکو دا وینا ده چې پاسداران انقلاب کومه دعوه ده نو هغه حقیقت کې بدلېدی شي او دا چې کومه تېره شپه نوالې تر اوسه پورې کومې حملې شروع دي نو دا انتهایي خطرناک هم دي او د هغې اډو څه حساب نشته په سوونو میزایلې دې ټایم کې اسرائیل باندې غورځېدلي دي او روانې دي ورسره نورو ملکونو باندې غورځېږي دې سره چې موږ وګورو نو د کویت او چې کوم نن جهازونه ښکارېدل د ناظرینو ته به زمونږ د سکرین باندې د تماشه ښکاري دا د خلیجي ممالکو تماشه ده دویمه شپه د خلک بلډینګونو په ځای په روډونو باندې پراته دي او بلډینګونو ته د یارې نه هم نه دي ځکه چې لاړ شي نو څه ټایم پس ورته میسج راځي چې د دویم میسج انتظار کوئ او ځان محفوظو مقاماتو ته رسوئ په هوا کې که میزایل تېرېږي نو د هغې هغه کوم الرټ سیسټم دی هغه راویښ شي او خلکو ته میسج لاړ شي سایرن ووالی شي دغه وجه ده چې کوم په لاره کې ملکونه دي هغه که امارات دی دوبۍ ده کویت دی بحرین دی قطر دی او ورسره نور ملکونه دي نو هغه متاثره دي ښه برپور طریقې سره او مونږ بیا نن کتل چې د امریکې کوم جهازونه دي هغه جهازونه چې F-15 راورته وایي او ښه مضبوطه د جنګ چې کوم غټه وسیله ده نو هغه هم ناکامه ښکاري د هغې غټه وجه دا ده چې د مرغو په شانتې په دې د خلیج په فضا کې راغورځېدل د مرغو په شانتې راغورځېدل
نو تاسو دې ته سوچ وکړئ چې ټیکنالوژي جنگ دی او د ټیکنالوژي د جنگ کې ګټه څوک کوي او امریکای مخکې نه منله بیا 3 جهازونه ومنل خو آزاد ذرایع دا وایي چې دا جهازونه زیات کېدای شي ځکه چې کوم باران په شکل کې یو طوفان په شکل کې د ایران طرف نه میزایل اسرائیل طرف ته روان وي نو په دې کې ډېر څه راغلي دي په ښکار کې او بیا ټیکنالوژي هم ده د دیم ټیکنالوژي ده دای سره ټیکنالوژي داسې ده چې د 2-3 ورځې د امریکای حمله یې سره ونه ویل کېږي دا چې ایران ټیکنالوژي هغه هم مضبوطه ده امریکای سیستم جامو نو مختلف قسمه خبرې دي اوس را روانې دي د ایران طرف نم د امریکای طرف نم د اسرائیل طرف نم او پکې سوشل میډیا د نو هر څه خرسيږي او چې چا سوې باغی باندې خبره کوي به هر حال دې ټیم کې د مسلمانانو چې کوم جذبات دي هغه هم ډېر هاي لیول ته رسیدلی دي او یو طرف ته مسلمانان چې کوم د ټولې دنیا امت دی مسلمانان دي نو هغوی کې خفګان غوسه او دغه جذبات دي خو بل طرف ته چې دا 13 ورځو نه کومې حملې ګوري او د اسرائیلو د حالت ګوري او د کندرات ګوري چې په 13 روژه کې څنګه فلسطین نه کندرونه جوړ شي د فلسطین هر هوټل هر کور او لوی لوی بلډینګونه هغه ملیامایټ کړي او هغه خوري کړي نو دقه نن د اسرائیلو هغه غټ غټ بلډینګونه هوټل او چې چا بنوي چې دلته هم حمله کیږي د دوبای غونډې ملکونه نو هغه ځمکې سره یو کیږي او هغه نه کندرات جوړیږي یو ډیره لوی دنیا د دوبای حواله سره هم اپډیټ علي او پاغي باندې نظر دی چې دغه ملکونه چې د اسرائیل د دې ټوله ټیکنالوژي د دې ټول بزنس د دې ټول کاروبار د دې ټوله ټکانه او د دې ټوله پناه او دغه دوبای قطر او بحرین د دې ځان له داسې اړې جوړې کړې وي چې نمونه لبادای ورته د مسلمانانو اچولې وه خو حقیقت کې دا د يهوديانو په لاس کې واغه ک ټیکنالوژي له سره واغه ک ایرپورټونو له سره واغه هر قسمه وسایلو اعتبار سره کاروبارونو له سره واغه د يهوديانو دغه وجه د چې مکمل اویدو سره ایران دویم گزار نه چړم به گزاروم دغه زینو نوسته د کم زینه چې دس کیږي نو حالات د موجوده چې کم کشیدګي د جنگ دی او د موجوده چې کم حالات دي ډیر شیزونه هغه دنیا ته واضح هم کړ او وبکه او